السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو امید ساتم چې روغ جوړ به وي. الله تعالی موږ د صحت او عافیت جامه کې ساته. دا موږ څلورمه ورځ ده چې موږ سیګنالونه اوټو کوستان کې او بیا بیر چترال سایډ ته اوس پروګرامات نو دا زما خو لیکي سیګنال کار نه کوو. دا نیټ هم کله کله د یو چا سره کنیکټ کوم نو شرماټه ته وکړو دې وجې نه زه سیګنال نه بیخي اوټو نن ډېر ته راغلو. هغه عید یې کار شروع ډېر ملګرو په د اختر کې اختر نه وروسته تر اوسه پورې لګیا دي مناظرې والې سره اختر والې سره مبارکباد یې رالېږي. نو زه د ټولو ملګرو ډېرو شکریا ادا کوم. الله تعالی تاسو ژوندي ساتي، الله تعالی خوشحالۍ نصیب کړي او یقینا چې زه تاسو ته مبارکي وایم دا ستاسو د ټولو اهلي هغو ملګرو فتحه ده. د اختر مبارکي هم وایم. الله تعالی تاسو ټول ژوند او زندګي د خوشحالو کړي. هلته که ما کوم ملګري ته ذاتي طور باندې جواب نه ورکړی نو د هغوی نه معذرت کوم، ځکه دومره ډېر میسیجونه و یقین و کالونه چې زما هغه میسیجونه د وجې نه هغه زما موبایل بیخي کېدو ته دغه شو. هلته ما ته وټسپ هم هغه میسیج راکوو چې دا څیزونه ډیلیټ کړې تا سره نور ځای نشته. نو بیخي دغه صحت ته رسېدلې وه دې وجې نه هلته هر چا ته جواب ورکول بیخي ممکن نه وه. کوم ملګرو مبارکي رالېږلې وي د اختر په حوالې سره د مناظرې په حوالې سره ما جواب نه یې ورکړی. هغه ټول نه زه ډېر معذرت کوم. الله تعالی تاسو ټولو ته خوشحالۍ کامیابۍ نصیب کړي. دا ستاسو د ټولو فتحه وه. او باقي نن ما فیسبوک وکتو نو یقینا چې بنجبیران ډېر بې شرمه مخلوق دی. بنجبیرانو کې د بلالو یقین وکړه چې د ده په ځای باندې بل څوک و چې د په بله مناظره کې هم د ده ډېره بېعزتي شوې وه، خو دی په خپل شرم ونه بیا نه یې نیت کېږي. دا ځل الله تعالی نور هم ذلیله کړو او داسې ذلیله کړو چې دا شرم یې دا ځل بین الاقوامي سطحې ته لاړو. خاکې ورباندې جوړېږي وړه غټ خپل کور خلک هم ته د پسې خاندي. یقین وکړه چې دا څه نمونه ده، یعنې بین الاقوامي سطح باندې به ده وشرمېدو او د هغې نه پس هم دی په میډیا راځي کنځل کوي بدرت وایي. نو بس د دې خو خولې دي دغسې کنځل خو به کوي، کنځل خو چې دې پرېښوده بیا پنجبیری نه پاتې کېږي. بهرحال بعضې نور پنجبیریان دي په دې وخت کې د اتحاد او د اتفاق او دا درس ورکوي. نو موږ دیو ته وایو چې دا نمونې لګیا وي کنځل یې کول، بد رد یې ویله، بکواسات یې کول. تاسو هغه وخت کې نه ویله چې اوس له موږ جواب ورکړو ستاسو په کور کې ماتم شو غم شو اوس هم اتحاد او اتفاق خبرې شروع کړي. نو چلو آینده خیال ساتئ که کله میدان ته راځئ دغسې کار کوئ بیا به درته دغسې جواب میلاوي. بلال خو موږ د دې قسم دی که د دې موږ مستحق ګڼو چې موږ جواب ورکړو د دې اهل کې موږ یو. دا ځل خو څه پنجبیریان هم موږ مجبوره کړو او څه د نورو مجبوره کړو موږ جواب ورکړي. بیا والله لازم که موږ د دې اهل ګڼو چې درته جواب ورکړو. بهرحال د خزرایت د طرف نه پیډیا وه ده هغه راوړاندې کړې وه نو بس د پیډې نه حل شو. اوس په کار ده چې هغه سړی راشي او مخامخ هغه کښېني د پنجبیریانو د څه نه څه خو داسې بېعزتي ورله وکړله زما یقین نه راځي که روان 100 کالو کې پنجبیریانو عزت دی نه پس پال شي. د وړوکو د لویو د دنیادارو د دیندارو د ټولو د خندا شو. اوس که را دې نه پس هم دې چغې وهي نو بس بیا شرم سې ګډوډی نه دی چا پسې بیا بیا وکړي. باقي بعضې نور داسې څیزونه دي ډېر چې هغه مونږ سره دي خو بهرحال هغه ذاتیاتو سره تعلق ساتي مونږ نه شیر کوو نه میډیا ته راوستل غواړو. دویم دا اوس هم څو ملګرو ما سره رابطې وکړلې چې مناظره پورې نه ده شیر شوې. ګوره ملګرو د مناظرې ټایم و 10 بجې پنجبیریان بې ټایمه راغله. تقریبا سکم 11 بجې مناظره شروع شوه. بیا په دا منځ کې جنګ جګړې شور شغرب دیو ته خو موږ اول نه وویل دې خو راغلي جګړې په نیت لانجې په نیت ور شور په نیت ور مناظرې ورانولو په نیت دیو ته موږ ویل چې په خلاقو سره خبرې کوو. خو بهرحال دیو هغې ته جوړ نه و، کله د موضوع نه انکار، کله په موضوع کې موږ تنقید او کله یو شی کله بل شی مړه خو بس چا چې مناظره کتلې هغه ته پته. بیا موږ دغسې وکړه چې دیو زموږ په مشورې سره چېرې کوم ځای کې دا شور شغرب او جنګ جګړې شوي دا به ترې وباسو ځکه غلط اثر کوي. تقریبا 1:30 بجه وه یا په باندې څه ټایم و چې په دغه ټایم د مناظره بس نه شوه. نو ټوله څه 2:30 غنټې یا په باندې 2 غنټې دغسې عمره پورې جوړېدل او هغه مونږ شیر کړی دی چې څومره و. مونږ الحمدلله تر اوسه پورې مناظرو کې کټینګ کول یا پټول الحمدلله زموږ تاریخ کې دا شی نشته او هغه کړي څه دي هغه نمونې هغه ټوله ډرامه وه نو هغې نه مونږ څه کټ کړو. اوس که موږ دې کې خبرې کوي خو دیو له دماغو علاج پکار دی. بهرحال
دغه نمونه خو بکار دی او پنځګرام نه بکار دي خپل بیزتی ولي کوي تاسو د خلک را مخ کې چې دروغ څوک در بګي روغ خلک در بګي نشته صرف کنزل ماران او زبان دراز او بدزبان او بکواسیان او تکفیریان او خارجیان دا قسم خلک دغه بلال له قسم د خپل مور پلار تم کافر وو ماته د قریبي زرایونه معلومات دي بای سيزونه د زمړیا ته غره وصل نه غواړم د قریبي زرایا د خپل مور پلار ته کافر وو حتی چې د مور پلار په باندې لعنت لیږي د مور پلار کړه د مور پلار د سړي سره دا بلکې مور پلار ورته مونږ ته دعاګانې کوي هغه چې ته وګوره هغوی سوی او دیو سوی نو قریبي زرایونه خو باید حال دغه ازاریان دي ټولو د حالت کې الله تعالی دې رحم وکړي بار ذخیره کې بیا خپلو ملګرو ته مبارکباد وایم زمونږ کار دی ملګرو تعمیري تخریبي کار زمونږ نه چا ته کنځل کول چا ته بدرد ویل د چا مشرانو سپکاوی کول دا بالکل زمونږ کار نه دی زه خپلو ملګرو ته وایم چې بالکل د دې نه ځان وساتئ دا مه کوئ که هغوی یې کوي هم تاسو یې مه کوئ ځکه که هغوی هم کنځل کوي مونږ هم کنځل کوو بیا مونږ هغوی کې زبره پاتې شو مونږ دلایلو والا خلک یو الحمدلله سنجیده خلک ښه دي په شانتې فضولیان فضول خلک نه یو زبان درازه نه یو تکفیریان نه یو او دویم انشاءالله میدان کې به اوسېږو که به دلیل په میدان کې څوک زموږ عقیدې نظریې چېړي جواب به ورته په نره باندې ورکوو انشاءالله باقي ستاسو د ټولو ملګرو چې په میډیا باندې هغوی دغه څیزونه شیر کړله په میډیا باندې زموږ حوصله افزایي وکړله په میډیا باندې نور څیزونه کړي دي زه هغه ټولو دپاره دعا ګویم الله تعالی دې ډېر خیرونه خوشحالۍ ورنصیب کړي د پنجګریانو کې یو دوه دي یو ما ترې ملګرو پوسټونه څیزونه راوړي یو د ملنګ جان په نوم دی یو د شهاب په نوم دی که کوم ملګرو ته دې تفصیلات معلومې زموږ سره دې ضرور شیر کړي دا داسې خبیثان دي یو خو کنځل بد رد دا خو چې څومره ورځي کوم الفاظ چې دی ولیکي یقین وکړه سره سترګې شرمېږي دویم دا چې شی کلیپ کټ کړي مثلا هغه تېر ځل دې پنجګریانو ولیکل جمعیت العلماء والا کافر دي نو ما دې ورته په مناظره کې ویله چې موږ درته کافر نه وایو البته دا کوم اصول چې داوا چې تا کې خو په دې اصول سره اشاعت والا د شیخ طاهر صاحب نو واخله تر اخري پنځبیر پورې ټول کافر کیږي نو په دې اصول سره کافر دي مونږ درته نو اعظم خبرې کټ کړې دي او دغه سي جوړ کړې دي چې را دا ټول کافر دي نو دغه سي دې غریبانو سره نور څه په دې نه کامیابیږي الحمدلله چې څومره د دوکې کوي د بغیرتیانه کې الله به نورم په دې ذلیل کوي ان شاء الله زما رب نو امید دې نو مونږ نه دې سيزونو روادار یو نه قایل یو نه چاته دې اجازه ورکو څوک هم که کوي زموږ ملګري ځاني صحابه مخفه په مزیدار لهجه کې په ښایسته لهجه کې دلیل په میدان کې دا مناظره وه زموږ اخلاق زموږ لهجه هغه هم خلکو کاته د پنجګریانو لهجه او اخلاق یې هم کاته اگر مفتي ضروري خان صاحب رحمه الله خبره ما ورته مناظره کې ویلې وه چې هغه ویل د پنجګري ژبه د سپي ژبه وي نو بس هغه مثال دی الله تعالی دې رحم وکړي موږ بیا هم ورله دعا ګویو الله دې ورته هدایت وکړي بهرحال زه ستاسو ټولو ملګرو شکریا ادا کوم مخالفین هم هغوی ته هدایت سوال کوم الله تعالی دې ورته هدایت وکړي هم زموږ دشمنان نه دي په خدای مونږ غواړو چې دوی ته الله هدایت ورکړي او دا خلک ګمراه کوي چې دغه ورنه محفوظ شي دویم دا بله ورځ د یوسف جان والا یوسف جان تمانځی چې د مولانا شاکر د بچې انټرویو کړی او ډېر دلازار خبرې کړې دا یو داسې موضوع ده چې یقینا دا د ارتداد مهم دی په دا کیفیکې کې خورېږي او ته چې دا انټرویو وکړله یقین وکړه چې د شپې راوله سره ما چې وکتله ما ویره دا خو لکه چې د ارتداد مهم زموږ دروازې ټکوي دی حتی راورسېږو الحمدلله زموږ مخلصین ملګري دین او عقیدې نظریې دپاره دردمند دي د هغې لپاره فکرمند دي هغه ملګرو هسې زور چلو په میډیا باندې نو هغوی الحمدلله هغه انټرویو هم ډیلیټ شوه او آینده به انشاءالله هغوی احتیاط کوي دغه څیزونو ته به نه ورځي دا هم زموږ د ټولو ملګرو هغه محنت نتیجه وه ثمره وه کوم ملګرو په دې کې حصه اخیستې ده یقین وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت به ورته الله نصیب کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو سپکاوی کوو دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان دي چې کوم ملګرو په دې کې حصه اخیستې ده یقینا دغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوشحالۍ ذریعه وي اعمال پیش کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحیح حدیثونه ثابت دي دغه به ورته پیش شوي چې یو قوم دغسې مو چې هغې دښمني کوله تا سره بل قوم دغسې دی چې مقابله کې ولاړ دی ستا دفاع کوي د الله پیغمبر نو انشاءالله چې دا به زموږ سبا شفاعت کوي هلته حوض کوثر به مونږ ته به انشاءالله د حوض کوثر باندې به اوبه راکوي او مونږ سره به دې میلاویږي چې زموږ دفاع کړې دی انشاءالله دوی زموږ دفاع کړې ده نو مونږ په دې فخر کوو هر قسمه مسایل مشکلات چې راځي مونږ د دلایلو میدان کې ولاړو د جنګ جګړې چا سره کار نشته دی هر خو البته که بل څوک دغه نیت لري چې مونږ ته رسول الله سم د حفاظت دفاع د وجې نه
نقصان راورسي نو موږ د پېښانې سره ټول مشکلات برداشت کولو ته تیار یو دغه به زموږ د آخرت د سربلندۍ ذریعه وي الله تعالی دې موږ ته په صحیح دین په صحیح عقیده په هغې باندې استقامت نصیب کړي او د دې د حفاظت د هغه دپاره د الله رب العزت موږ تاسو ټول قبول کړي جزاکم الله خیرا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته